بلنا مینه غواړي پکې اوسي پښتونخوا د تل بعد وسایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. دغه ملګرو ته یاد وي چې امین استاد راغلی دی د ډېرې خوږې غړۍ مالک ته ډېر ښکلی اواز الله ورکړی دی. نه پس پر موسیقۍ پروګرام وي بیا به ټول په مستۍ کې راشي خو زما شاعرانو ته مو الله که استعداد ورکړه یو پېره خو لاسونه ووهئ که نه خیر ډېره مننه. بس دغه شاعران ملګري ختم شو زما نمبر پکې پاتې دی. ما خو شعرونه هم وې خو دا ملګري وي چې شعرونه ووایم دلته زمونږ د شفقت عاجز صاحب خبره کوي خو پهله به سوارې ولا غزل وایي زمونږ د شفقت زمونږ ملګري عادل دلته په دې پنډال کې ناست دی. دغه شعرونه د هغوی ته ډالۍ وي چې مور چې مې نظر په المارو کې اچولی دی اوس مې ستا تصویر د کار جامو کې اچولی دی. مور چې مې نظر په المارو کې اچولی دی اوس مې ستا تصویر د کار جامو کې اچولی دی. مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولی دی. مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولی دی. شعرونه د ملګرو فرمایش ډېر کړی دا غزل نه به دوه شعرونه ووایم چې جو ولرمان له مې دعا غواړم لاس چې اوچت کړمه نو تا غواړم او خدایه لوریانو له مې رور ورکې کمزورې شوی یم امسا غواړم خدایه لوریانو له مې رور ورکې کمزورې شوی یم امسا غواړم په زنځیرونو به مې خود تړي چې لیونی شوی یم رڼا غواړم او په ځان باندې مې شک د بې وفا غوندې راځي ګمان مې په هر ښکلي د اشنا غوندې راځي. یا خدایه د خانانو محلونه دې آباد وي زمونږ په دروازو کې ترې رڼا غوندې راځي او په ډک ډک بازارونو کې خالي لاسونه ګرځم د خپلې بېوسۍ پورې خندا غوندې راځي. او ته غوږ کېږده بچیه چې دا بیا چېرته اوربل دی دا چغې خو زمونږ د پښتونخوا غوندې راځي. ته غوږ کېږده بچیه چې دا بیا چېرته اوربل دی دا چغې خو زمونږ د پښتونخوا غوندې راځي. چشمان یې دواړه سره وي د پښتون په درد او غم د شپې راله په خوب کې یو بابا غوندې راځي. عاجز یم خو چې مور مې راته کله دعا وکړي په ځان باندې مې شک بیا د باچا غوندې راځي. عجیب یم خو چې مور مې راته کله دعا وکړي په ځان باندې مې شک بیا د باچا غوندې راځي. زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم. ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدمه نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل. په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړي او چا به راله چای راوړله. په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی. یو ځل یو کلي ته خولې خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سوري پیدا نه کړلو. د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدمه. یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړه راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه. چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویې لاړ شه او دله د روټۍ څه بندوبست وکړه. دغه زلمي زما نه عمر کې بس لږ کشر و هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته. هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه. د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو. دا په اور نه ولاله چا په اسویلو پخه وه. زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړه ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وی نه زمونږ په کور کې اورندار ده زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې اورندار په لاس وي. او بیا چې ژمي شي یخني راشي او کومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې اورندار په لاس وي. وجود مې وبوږنېده بیا مې ترې تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي. هغه وی دا مې مونږ رور له پسوره کې کړې
د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله پر دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې هغه پښتون و پښتو یې داسې وپالله هغه پښتون و پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایې خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به تې 2 نوړی یا 3 نوړی خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شاهنواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مینه زه دې خاورې دې کړم